که څوک د کرونا وایرس د وجې نه مړ شي او حکومت ورساته په دې شرط باندې لاش ورکړي چې دا به تاسو نه کولوئ، نو په دې صورت کې کفن او د خښولو او داسې د غسل ورکولو څه ترتیب ده؟ اوله خبره خو دا ده چې مرده ته غسل ورکول دا واجب دي او بغیر د څه عذر نه دا پرېښودل جایز نه دي. که چیرته د حکومت طرفه نه د لاش په کلاولو باندې پابندي وه یا د دې لاش په کلاولو باندې سزا یقین و، نو په داسې صورت کې د څو خبرو تاسې یاد دهاني وساتئ. نو اوله خبره خو دا ده که چیرته د هسپتال انتظامیه عمله او کمیټۍ هغې سره داسې آلات موجود و چې هغه د مړي ته غسل ورکړي او بیا په هغې نه بعد په احتیاط سره په هغه باندې شاپر چړاو کړي، نو دا ډیره بهتره خبره ده. نو که چیرته هسپتال انتظامیه کمیټې ورسره څه آلات د غسل موجود نه وي او بیا هم په هغه باندې شاپر چړاو کړي بغیر د غسل نه لاش ورثه ته حواله کړي، نو په داسې صورت کې نو دا خو نن سبا بیماری په دا بیماری چې کومه ده په دې باندې دا ریسرچ شوی ده چې دا د هوا د وجې نه یو انسان ته بل انسان ته نه منتقلیږي، بلکې برای راست په لاس لګولو سره یا جسم لګولو سره د بیماری یو انسان نه بل انسان ته منتقلیږي. نو په داسې صورت کې لاسو ته د دستانې واچوي او احتیاطي تدبیر د ټول استعمال کې په هغه باندې نه باسه د بیا دغه مړي ته غسل ورکړي. او که چیرته بیا هم د بیماری لګېدلو خطره وي، نو په داسې صورت کې دغه لاش د شاپر سره د یوې فوارې لاندې یا د پایپ په ذریعه سره د هغې ته اوبه ورسوي، نو بس صرف دومره فرضي غسل باندې هم اکتفا دا کافي ده. نو که چیرته مونږ په صحیح طریقه سره سنت طریقه سره غسل نه کور د څه مجبورۍ د وجې نه، نو صرف په هغه باندې اوبه بهول فرضي غسل ورکول دا هم کافي دي. او هغې نه بعد دې ته جنازه ورکړي او دی په قبر کې ښخ کړي. نو د بیماری د وجې نه د جنازې لمونځ دا نه ساقطېږي، بلکې دا په مسلمانانو باندې دغه مړي حق ده. نو بیماری د وجې نه یا څه د مجبورۍ د وجې نه دا حق نه ساقطېږي، بلکې په دغه مړي باندې تاسو جنازه هم وکړئ او دې ته د دفن او د کفن صحیح انتظام هم وکړئ.